الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. د اشاعت اسلام او د مکی د قریشو هغه سرداران چې د هغې د نبی علیه السلام سره کوم عداوت او کوم دشمنی وه، چې کله د قریشو د سردارانو وکتل چې اسلام ته الله تعالی ورځ تر ورځه ترقي ورکوي او بالخصوص داسې چې د قریشو کوم سرداران دي هغه سرداران په دې کې هغه داخليږي یا د قریشو د قبیلې کوم کسان دي لکه حمزه رضی الله تعالی عنه. چې کله حمزه رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو او د مسلمانانو تعداد ورځ تر ورځه دا زیاتېدو، نو دغه د قریشو یو څو سردارانو چې هغې مشوره وکړله، هغې کې یو ابو جهل و عتبه و شیبه و ولید بن مغیره امیه بن خلف اسود بن مطالب، دا کسانو دی مشوره وکړله په خپلو کې، او چې کله دی مشوره وکړله نو دی په خپل منځ کې یو کس هغه مقرر کړ چې دا براشي او د نبی علیه السلام سره به خبره وکړي. نو چې د هغې دپاره کوم کس مقرر کړ هغه عتبه بن ربیعه و. دی ولې مقرر کړ؟ نو د عتبه بن ربیعه په باره کې راځي چې دا د خپلې زمانې یو لوی کاهن ومه چې د ده د مقابلې څوک نو، د خپلې زمانې یو لوی ساحر ومه چې د ده د مقابلې څوک نو، او د خپلې زمانې یو لوی شاعر ومه چې د ده د مقابلې څوک نو. په دغې دریو خصوصیاتو باندې دی هغه خاص و، نو ځکه یې هغه مقرر دی کو او د نبی علیه السلام ته یې راولېږو. نو چې کله دی مقرر کو او دغه عتبه بن ربیعه د نبی علیه السلام څخه راغی، او چې کله د نبی علیه السلام څخه راغی نو د نبی علیه السلام سره ابتداءً گفتگو هغه وشوله. د نبی علیه السلام صفت بیان کو چې یاره ته د حسب او د نسب په لحاظ سره ته یو ډېر اعلی انسان یې، یعنی ده ورته هغه خپلې خبرې راوړې وي چې دی مطلب زما دا خبرې ومني. د دې وجې نه دو هغه ابتدایي کلام ابتدایي خبرې داسې وکړلې چې د نبی علیه السلام ماته متوجه شي او د زما خبره ومني. نو چې دا خبرې وکړلې او بیا ورته دا ووایي چې یاره ستا په ذات کې، یعنی چې ستا کوم ذات دی په دې کې هېڅ شک نشته دی، چې لکه تعالی د کوم خلق ستا خیال ساتي هغې ته اشاره وکړله. خو افسوس دا دی چې تا په خلکو کې جدایي راولي، مور د پلاره جدا کوي، مور او پلار جدا کوي، پلار د زوی نه جدا کوي، مور د لورو جدا کوي، ته په خلکو کې دا جدایي راولي. او زمونږ خدایانو ته العیاذ بالله یعنې بوتانو ته هغې ته بد وایي، او دکه رنګې چې زمونږ کوم آبا او اجداد دي هغې ته تو بیوقوفان او نادان ورته وایي. دا ټولې خبرې ورته وکړلې او ورته وي چې یاره زه څه ویل غواړم ایر وارو که تا هغه واورېدلو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ابو ولید
یعنی اې د ولید لار او بالکل زستا اورېدو ته تیار یم ته چې څه وایې نو هغه ووایه. نو دې ځای کې چې دی په مشوره کې کومې خبرې هغه مقرر کړې وي چېرې دا خبرې به هغه به نبي علیه السلام ته وکړو. شاید دی د دغې وجې نه زمونږ د بوتانو ته بد وایي، دته به مونږ دا څه څیزونه مخې ته کړو، دته به مونږ دا لالچ ورکړو. کېدای شي دغې لالچ د وجې نه دی دا خپل یعنی دین العیاذ بالله اسلام هغه پرېږدي او زمونږ خبره ومني. نو یو درې څیزونه څلور څیزونه یې ورته مخې ته کېښودل نبي علیه السلام. هغه کوم څیزونه هغه دا و چې نبي علیه السلام ته یې وویل، عتبه ورته ووایي چې ای روارو ستا د دې خبرو مقصد څه دی؟ اول د ټولو وړومبی خبره دا وشوله چې ستا د دې خبرو مقصد څه دی؟ که چېرته مقصد ستا دا وي چې راته مال غواړي نو موږ به تاله دومره مال او دولت راجمع کړو چې ته به زموږ د ټولو سردار به دې موږ جوړ کړو، یعنې ټولو مالداره به ته شي. دویمه خبره دا ده چې که چېرته ته د دې خاندانونو کې کوم خاندان د کومې قبیلې سره ته نکاح کول غواړي، په هغې کې ته رشته کول غواړي، واده کول غواړي، هغه به درله وموکړو چې څو جینکو سره ستا نکاح خوښی هغه به درته وکړو. او درېیمې ورته دا ووایي چې که چېرته ته عزت غواړې نو موږ به دې خپل بادشاه جوړ کړو، خپل مشر به دې جوړ کړو، خپل سردار به دې جوړ کړو. او که ته حکومت او ریاست غواړې نو تا به موږ خپل یو بادشاه جوړ کړو. او که په تا باندې څه اثر وي نو موږ به ستا علاج وکړو. العیاذ بالله دا خبرې ورته وکړلې. اوس د نبي علیه السلام جواب چې کله دا خبرې وکړلې نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې ای ابو ولیده تا خو چې کومې خبرې وکړلې بس ختمې شوې ستا خبرې؟ ورته وی چې آو زما خبرې دغه وي. نبي علیه السلام ورته اوس د هر یو سوال جواب ورته ورکوي چې ته وایې چې یار که ته مال غواړې زه مال نه غواړم. دویم زه د حکومت سرداری بادشاهت دا څیزونه زه نه غواړم. او چې تاسو ماته کوم پیشکشي کوئ زه دا نه غواړم. زه څوک یم؟ زه د الله رسول یم. الله را لېږلی م تاسو ته، د الله پیغام مې تاسو ته را رسولی دی. نو دغه خبرې ورته نبی علیه السلام هغه وکړلې چې الله تاسو ته را لېږلی یم، د جنت زیری درکوم، د دوزخ نه یاروم، او چې الله تعالی کوم پیغام را کړی دی هغه به تورې نصیحت مې تاسو ته راورسو، تاسو مې د هغې نه خبر کړئ. اوس که تاسو هغه قبلوئ نو هغه ستاسو دپاره څه دی؟ یوه نیکبختي ده، هغه تاسو قبول کړئ، یعنې اسلام دی، اسلام کې داخل شئ، نیکبختي ده، عذاب نه به بچ شئ، جهنم نه به بچ شئ، کامیاب به شئ. او که چېرته تاسو زما چې زه تاسو ته کوم دعوت راکوم، کوم دین او د اسلام د هغې کې تاسو ته د داخلېدو دعوت در کوم، هغې کې تاسو نه داخلېږي، په هغې باندې به بیا زه صبر کوم. دا د نبي علیه السلام هغه الفاظو چې ورته وویل. او په دغه دوران کې څه آیتونه هغه نازل شولو. د سوره حامیم سجده، حامیم سجده د هغې آیتونه هغه نازل شولو. د ابتدا نه واخلئ تر ابتدایي 14 آیتونه د دې نزول وشو. دا په هغه وخت کې چې کله دا عتبه د ناست نبی علیه السلام سره په دغه مجلس کې، نو چې کله د دې نزول وشو اخیری آیات سه عیسی چې کله هغه نبی علیه السلام دته وویله، عتبه بن ربیعه ته وویله هغه آیت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة
عاد و ثمود چې زه کچرته تاسو اعراض وکئ مخ واړوئ چې دا ما تاسو ته کوم دعوت او کوم دین راوړی دی نو زه بیا یاروم تاسو د هغې نه چې د کم عاد او کم قوم ثمود هغې الله تعالی هلاک کړو د هغې هلاکت نه زه تاسو څه کوم یاروم نو چې کله نبی علیه السلام دی آیت لرا ورسید چې فإن اعرضوا نو دا عتبه د نبی علیه السلام په خولې باندې خپل پلیت لاس راواغستو د نبی علیه السلام په خولې باندې کېښود او چې کله وی د دې آیاتونو نزول کېده نبی علیه السلام ورته د دې تلاوت کو نو د داسې شاته ډډه لګولې وه دکه شانتي کړو چې داسې بنده څنګه د شاته ناست او شاته دواړه لاس ټیک کی او د هغې ته ډډه لګولې دقسې دی ناست خو چې کله نبی علیه السلام د 14 آیت دی نوي ته راورسېد نو فورا راپاڅېد د نبی علیه السلام په خوله مبارکه باندې د خپل پلیت لاس کېښود چې یاره نور مخکې مه ځه بس که نور مخکې ځې نو موږ هلاکېږو دومره ورته پته وه د دې دومره خبرو نه باوجود او د حقانیت د لیدلو نه باوجود ایمان یې را نه وړو نو چې کله دغه ځای له راورسېدو نو بس نبي علیه السلام ته وی چې خاموش نبی علیه السلام خاموشه شو او راپاسېد چې کله راپاسېد راغی خپلو کومو کسانو دی په مشورې سره لېږلي هغې ته راغی هغې ته څه وایي چې راغی بلکل ګم سو خاموش ابو جهل ورته وایي چې عتبه هغه عتبه را واپسو نشه په ده باندې هم العیاذ بالله هغه جادو وکړو دا الفاظ د ابو جهل د خولې نه هغه ووتله چې العیاذ بالله چې عتبه هم څه شو صحابي شو یعنی دی بېدینه شو هلته کې هغه چې کوم اثرات د نبي علیه السلام په مخ کې باندې چې کوم وحي نزول وشو او د نبی علیه السلام د خولې مبارکې کوم الفاظ یې قرآن کریم یې واورېدو هغه پې اثر وکړو خو لیکن بیا اومهو د دغې خپلو ملګرو د ملګرتیا د وجې نه دی په اسلام کې داخله نشو نو چې کله راغې نو دغې خپلو مشرانو ته او دغې ټولګي ته وایي چې والله العظیم هغه باندې چې کوم کلام نازلیږي نو دا کلام دا ګورې نه د کهانت دی نه دا سحر دی نه د شاعري ده او دا یو داسې کلام دی چې قریب دی چې تاسو به یې ووینئ دا د عتبه بن ربیعه الفاظ دي چې هغې خپلو ملګرو ته داسې وایي او ورته وایي چې که تاسو چېرته د سره څه کول غواړئ د ختمول غواړئ نو که په عربو باندې د عربو خلکو د لره ختم کو نو دا بیا خوړو څه فکر نشته دی خو که چرې دی غالب راغی نو بیا د هغې د وجې نه اومهو ستاسو نوم به اوچتشي چې دا ستاسو څه دی د قریشو دی دا ستاسو د خاندان نه دی د ده عزت بیا ستاسو عزت دی د ده چې کوم مقام دی حاصل کی هغه بیا ستاسو مقام دی چې دا ټولې خبرې واورېدې ابو جهل وایي چې ما راته ویې نه چې په ده باندې هم العیاذ بالله هغه سحر او هغه جادو هغه کړی دی نو دغه ټولې خبرې هغه د عتبه بن ربیعه چې دې کوم هغه مشر را لېږلی امیر یې جوړ کړی د خپل طرفه چې نبي علیه السلام سره خبرې وکړي نو راغی نبي علیه السلام سره چې کله دا خبرې وشوې د نبي علیه السلام نه هغه واپس شو او بیا نبی علیه السلام دته دا خبرې وکړلې چې کله عتبه واپس شو نو عتبه دې خلکو ته ووایي چې زما د طرفه تاسو ته دغه خبرې دي او نوره په مخ کې هغه ستاسو بیا خوښه ده او دې پسې بیا د په بله ویډیو کې انشاءالله د مشرکینو څه سوالاتو
هغه د نبی علیه السلام نه د هغې جواب وغوښتو. هغه به انشاءالله په سباني کلیپ کې بیا راځي. الله دې موږ او تاسو ته په نبی علیه السلام په سیرت باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.